نه پوهېږم طالبانو چې تاسې په خبرو پوه شوئ که نه. ګورئ طالبانو اوس یو غټ جومات ته دی، موږ جومات الله جوړ کړو، یو سړی په مانځه باندې ولاړ ده، پایې ته نه ده ولاړ، دغسې ولاړ ده، دنا مانځه ته. زه هغلته لرې تېر سوم، هلته څه وایي وایي ګوره غټ ملا دې مانځه مخ ته تېر شو. زه طالبانو دغه د ابن الحمام رحمه الله د خبرې مطابق چې څومره لرې تېر سوم، چې زه تېر سوم طالبانو ګورئ ګناه نشته د دې ټکي دم فکر وي ستی خلاصه سوله، سوترې ته هېڅ ضرورت نشته، دغه سوترې ته خو هلته ضرورت ده چې د ده او د ده په مابین کې تېرېږي، نو دلته لنډه سوتره کېږده هغومره لرې به نه تېرېږي. که سوتره نه وله دومره لرې اندازه که درته چې را تېر سي پروا نه کړي. خبر پوه شولی. اوس طالبانو درېدل څنګه دي؟ درېدل روا دي که ناروا دي؟ یو سړی په مانځه ولاړ ده، یو سړی مخ ته ودرېد، دا تېرېدل نه دي طالبانو، دا ناروا نه ده. یو او که تا غوښتل چې د ده مخ ته تېر سي نو چې هر شی در سره و اسانه ده، څادر خو موږ تاسې سره یي که څادر کېږده شاته تېر سه یې خونه څادر واخله، اسانه مسئله. بنډه در سره وله، موبایل در سره و کېږده هغسې څنګ ته تېر سه بس صحیح ده طالبانو. یا که څادر مادر نه و د سره دوه دانې ملګري ول، یو ملګری ورته ودروه دا بل دې داسې شان ته تېر سي، بیا دې بل له دې خوا نه چې اوښتی ده دلته دې راسي ودې درېږي، دا بل دې داسې ور واوړي. لکه دوی دواړه خو درېدل وکړل، مرور یې نه ده کړی. دا خبر علامه ابن العابدین الشامي رد المحتار کې لیکلې. شامي وایي که لکړه در سره وله داسې دې ونیوله شاته تېر سوي، دا مسله ما نه ده لیدلې. که تا نه ده لیدلې شامي زه بیا اسانه چل در وښیم، لکړه دې کېږدي داسې در راتاو سو چې لکړه سته هم در سره دی وایي که داسې یو سړي سره لکړي او دا ونیسي داسې شاته راتاو سوي، دا ما نه ده لیدلې کتاب کې. نو زه به وایي څه پکې ووایم که نه؟ نو میل اسانه ده، خو ته خپله لږ مخکې وایې چې یو شی در سره کېږده، نو چې نه دې لیدلې لکړه کېږده هغسې راتاو سه چېرته، خو اسانه په خبره خو پوهېږئ طالبانو.